کم گنده عقایدو اب پاغی کې ښودلی کې دا معتزله څه ګنده عقاید ورو د هغوی دارومدار د ګمراهۍ دا یو ډله تېره شوې ده د صحابو په آخري زمانه کې او د تابعینو په اوله زمانه کې او مشر واصل ابن عطا دی اصل کې د حسن بصري شاګرد و خو ده بیا څه غلطه نظریې ته واوړېد نو ځان له خپله ډله جوړه کړه درې څیزونه د دوی د ګمراهۍ اسباب یو څه تحسین الظن بالعقل په عقل ښه ګمان به یې کوه او دویم الجهل بمقاصد الشرع د شریعت د مقاصدو نه دا ناخبره او دریم اتباع الهوا د قرآن او سنت مقابله کې د خپل خواهش متبعین خو دا دوه به پرېږدم دا خبرې اوږدېږي لنه دا یو به وویم چې دوی د عقل بچي دوی به وایي زموږ عقل چې کوم څیز اخلي نو حقه مونږ منو او چې کوم څیز زموږ د عقل نه بالاتر دی مونږ نه منو مونږ څه وایو مونږ وایو که کوم څیز زموږ د عقل لاندې راځي او الله او رسول ویلی دی اما او که کوم څیز زموږ د عقل نه ماوره دی بالاتر دی زموږ عقل ورته نه رسي او خدای او رسول ویلی دی نو مونږ یې بیا منو که عقائد سره تعلقی بیا ورته ایمان بالغیب وی الایمان بما غاب عن بداهت العقل والحواس الله وی فرشتے شتا زما د عقل نه بالاتر دی خو چې الله وی او د الله رسول وی زه منم جساس احکام القرآن کې لیکلي دي چې جبریل علیه السلام نه یو ځل حضور پاک تپوس وکړ وی ته چې قرآن شریف ماله راوړې نو څومره ساعت کې را رسېږي ګوره د دې ځمکې نه لومبي اسمان ته د 500 کالو مزل دی د تیزې سورلی یا د لومبي نه دویم ته د 500 سال مسافت دی د تیزې سورلی دویم نه دریم نه څلورم ځه اوه اسمانونو د هر دوه اسمانونو منځ کې دومره د تیزې سورلی پته نشته چې کومه سورلي د سفر دی بیا د هغې نه د الله د عرش پورې دا ته قرآن چې راوړې څومره ساعت کې را رسېږي دا خو ډېر لوی مزل نو حضرت جبریل ورته وایي دا الله رسوله وی قبل ان یرتد الیک طرفک ستا سترګه نی رپېدلې چې زه را رسېدلې اوس د عقل نه خبره بالاتر شي ولې قرآن شریف کې نه دی راغلی حضرت سلیمان علیه السلام چې د هغه ښځې تخت یادو چې دا به څوک راورسوي بلقیس یا هر څه چې دي خو یو ښځه وه یو بادشاه وه قرآن شریف کې ذکر ایکم یأتینی بعرشها د هغې تخت شاهي به څوک راوړي قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک زه به دومره ساعت کې راورسوم چې ته به ودرېدلې نه یا ستا مجلس بنی ختم شوی وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك یو رب تسترګه کې درته را رسو او الله فلما راهم رو رسید تخت عقل نه بالاتر خبره او خدای او رسول وی نو زما اعتماد په عقل نشتا که د عقل لاندې او ته منې نو اعتماد دی په عقل راغی او که د عقل نه بالاتر ته منې نو اعتماد په چا راغی په الله او رسول خدای زما عقل ورته نه رسي او الله رسول وی نو زه یې منم نو کرامت د اولیاو دوی نه مني وی دا زمونږ د عقل نه بالاتر خبره عذاب قبر نه مني ولې زمونږ عقل یې نه مني معجزات د پیغمبر نه مني ولې وی د عقل نه بار خبره حتی کې وزن د عمل چې د ده غرض ثانوي دی دام نه مني چې د قیامت پر ورځ به اعمال وزن کېږي وی وزن په چا کې کېږي وزن په یو مادي څیز کې کېږي او موږ چې څومره نیکۍ بدی کوو دا اعمال چې څومره دي اذا وجدت او د مده ختمیږي د دې اعاده د معدوم خو محاله ده دی وی او که بالفرض اعاده رام شي نو بیا هم غیر متقوم بنفسها دي یعنی یو ماده نه لري جوهر نه دی وزن به د ټیپرو کې وزن به د اوسپنې کې وزن به د سرو کې یو ماده لري غیر مادي څیز به بذات څنګه وزن کې
نیکی به څنګه وزن شي او ګناه به څنګه وزن شي. زه تا ته وایم چې تا پرون 15 منځونه کړي دي، ته راوړه چې وتلو چې دا به 100 کیلو ښیي. ته به یې چې استاد جي منځونه څنګه راوړه، یا تا پروس کال د رمضان روجې نیولي نیک عمل دی، ته راوړه لږ تلو چې دا به 100 منه ښیږي. ته استاد جي بېګا خو د مازغټي کو دا نن در باندې څه بلو شو. منځونه او روجې دله په کوم ځای کې راوړم، دا خو نه شاپر کې اچولی کېږي او نه په تلی. دقه عقل پسې دا ظالمان روان. زموږ امام بخاري رحمت الله علیه غرض ثانوي دقه دی، په دې سپیرو باندې رد کوي او رد یې څه دی چې الله وایي چې وزن د عمل کوم، او رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت پر ورځ یو تله وي او په هغې باندې به اعمال وزن کېږي. بس چې خدای او رسول وایي نو که زما عقل ورته رسي که نه رسي زه یې منم. دا زما ایمان د الله او د رسول په خبرو کې، او عقل به م ورته ورسو. عقل به څنګه ورسو؟ عقل دا چې دا زمونږ څومره اعمال دي دلته یې کوو، د دې وجودونه دي خو مونږ ته دلته نه ښکاري او د قیامت په ورځ به راته ښکاري. هغه وجودونه به الله راوالي او په تله کې به یې ور واچوي. اعراض د دې عالم په عالم مثال کې اجساد لري، وجود لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بین انا نائم زودوم اتیتو بقدح من لبن، د پیو کاسه راله چا راوړه، فشربت منه ما ته پی وڅښل، واعطیت فضل عمر بن الخطاب چې زیاتي پاتې شو حضرت عمر له مې ورکړل. صحابه تپوس کې ما اولته یا رسول الله، د خدای رسول تعبیر دی ولا سو استا وی العلم اولته العلم علم. اوس علم غیر مادي شی دی، په خوب کې شکل دا پایو دی، یا دین غیر مادي شی دی، په خوب کې شکل د کمیس دی. یا حضور پاک فرمایي یو توره ښځه به برسرې بد شکله مې ولیده چې د مدینې نه لاړه جحفې ته. وی د الله رسول تعبیر یې څه دی؟ وی د مدینې نه چې کومه بیماري وبا وه نو هغه جحفې ته لاړه منتقله شوه. نو وبا خو غیر مادي شی دی او په خوب کې شکل د تورې بد شکله ښځې دی. دقه رنګې زمونږ د دې اعمالو به هلته شکلونه یي، ابه راواخلي او په تله کې به یې واچي. خو زه راته یوه خبره کوم پې ځان پوه کړې، دا شکلونه به یې څنګه یي الله ته پته ده. خو خاصیتونه په حدیثو کې شته. د نیکۍ خاصیت دا دی چې دا به یخی، یخوالی به یې پکې، او د ګناه به ګرموالی به یې پکې. لکه بعضې څیز وي نو هغه یخي چې لاس کې بنده ونیسي خوند ولا ورکوي، او بعضې څیز ګرمي چې لاس کې ونیسي نو ویې غورځوي چې لاس مې ونه سوځي. د نیکۍ یو صفت دا چې دا به یخي، ګناه به ګرم، نیکي به خشتۍ ښکلې به وي. سړی به وایي چې کتې مې وته خوند به ولا ورکوي، او ګناه نه به خلک نفرت کوي، بد شکله به شکل به یې سخی. د نیکۍ نه به خوشبویي ځي او د ګناه نه به بدبویي ځي. دا صفتونه یې راغلي په حدیثو. بل هغه نیکي چې هغې سره ایمان وي د هغې وزن به وي، او چې کومې نیکۍ سره ایمان ني لکه دا کافران هم یو بل سره خیر ښېګړې کوي، رفاهي کارونه کوي، و ایمان ورسره نشته، هغه نیکي به داسې لکه هباء منصوره. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصوره. دا په دې نور کې چې دا کم ذرات تاسو وینئ هغه وضع خو نه لري او نه د هغې څه درونو اهل شته. نو د معتزله یو مذهب دا دی. د دې نور جوابونه شته خو دا یو جواب کافي دی. نو امام بخاري په رد وکړی، ثانوي رد غرض دی چې وندع الموازین القسط لیوم القیامه. الله فرمایي قیامت پر ورځ به د انصاف تجې ولګو، او هغې باندې به څه تلم اعمال د بنو آدم او د هغوی خبرې به پرې وزن کوم. هغې له به شکلونه یي ووجدوا ما عملوا حاضره، او حق به پکې واچئ وبتلي. نو اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، که نیکۍ درنه شو خوشحاله زندگی د جنت. و اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه. که نیکۍ سپکې شو ګناه درنه شوه نو جهنم یې ځای دی. الله یې زموږ نیکۍ درنې وزندارې. دا په هغې باندې رد شوس. بس ما مختصر وي. دې کې نور جوابونه هم چې څوک اشخاص ته لیکل کېږي، څوک صحف ته لیکل کېږي. او زما شیخ و علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه
هغه به فرمایل وی د دې معتزله دا خیال دی چې قیامت پر ورځ به زمونږ د ګوړې د منډۍ تله پرته یا د تماکو د منډۍ تله به پرته یا د بوسو تله به پرته د خدای بندګانو تله پیژنې او که نه زمونږ یو کتاب د شرع قاید هغې ته تلې تعریف کړی دی الميزان ما يعرف به مقادير الاشياء تل هغې ته وایي چې د شي مقدار پرې معلومیږي نو نن سبا په انسان هم داسې آلات رېستې دي چې د غیر مادي شیانو مقدار ښیي لکه ترمامیټر یو تله ده خوله کې کېده نو ته به غیر مادي شی دی هغه درته ښیي چې د مات 102 ته بر 103 زلزله تللی کېږي مقدار یې معلومیږي په آلاتو باندې بلندی رفتار مخکېوالی رسنوالی تیز دی نو اوس غواړو چې اشکال نشته خیر دا الزامي جواب دی اصل دا چې یو تله به د قیامت په ورځ او په هغې کې به باقاعده وزن کېږي نیکۍ او بدۍ به شکلونه یي او به پکې ور واچوي زما وروڼو د دې نه هم دوی انکار کوي ولې وایي د عقل نه بالاتر پل صراط هم نه مني یاره دوزخ د پاسه کم پول دی او په هغې به خلک تېرېږي وایي دې باندې به څنګه څوک تېر شي د ویښته نه نرۍ دی او د تورې نه تېره دی نو چې د ویښته نه یو شی نرۍ شي او د تورې نه تېره شي په دې به څوک تېرېږي څنګه دا یو خبره کوم لطیفه غوندې ده زموږ علاقه کې یو سړی اوس مړ دی ښه سړی ملا نه نیک سړی نو هغه چې تر د پولیس ورات تقریر کړی وی د ویښته نه نرۍ دی او تورې نه تېره دی یو مقتدي وله چای پخه کړه او دا پنډور چرګ ورته دویم دا سپین دی وله پخ کړی دا فارامې چرګ دی وله سور کړی ښه په خوړو کې چې هغې پرېښوړه پوره یې پرې خلاص کړه وی استاد جي تا چې پرون وی چې یو پول دی او د ویښته نه نرۍ دی او تورې نه تېره دی دا داسې مونږ یرولو که داسې حقیقت دی هغه وی نه بیخ دی وزه ما ولې یرولې دا خو په حدیثو ثابت دی نو استاد جي ته به پې څنګه تېره وځې ستا خو هم چشمه کې اچولې دي او کونټی د لاس کې د ډولۍ ډولۍ کېږي چې په لاره ځې اوس دم به د سرۍ چې پې تېرېږي استاد جي هغه دم راته وښایه په هغه 18,000 قامه کې به تا پسې کوم ځای ګرځم هغه ورته وی چې دا نن دې کوم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کوم درته ما ویله که موټروی څه ته وایي حضور پاک فرمائی کہ بعض خلق با پیدا سے پوری ذکل برق لکا دا بریخنا پشان کا جا رسولو پشان کر رکاب دوخانو پشان او صبح با پیاده پیزی ایرونو دیخوا محشر دے دا جمع زین دا حساب کتاب دوزخ دے دوزخ نا پوری غاڑا جنت دے بل اللہ رشتنا چی حساب کتابو شی دا محشر زمکا با اللہ ختم کی بس اس دوزخ دی پی پل دی پورے غالا جنت تے بل لا رشتنا ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ارسلی و پدی پل ورزی ورود دے گورے مجاودها نه دی تیری دن کے نہ ورزی بپے نو کدا اللہ طاقت چا سرئی و پوری بودی کدا اللہ طاقت نو سوک نشی ورزی چا گناہونا تی پدی تاو ختمی گی رورو سزا و تملاوی گی او سوک پدا اسوک کبا منڈا حضور پاک فرمائی بخاری مسلم کے حدیث تے منڈا بوئی اللہ بے ورطا سنا ساسان ہے اس دیوی داوی نمانو وی دا قل نبالاتا دمارون تاسو یو مثال در کم چی تاسو کوش یو سړی دی پستر ګړون دی ړوند ما سره یو نابینا ملګری دی کله کله نعتونه تاسو اورئ بشیر جان یې نوم دی هغه نه مې یو ځل تپوس وکړو مې بشیر جان ستا پړه څه ارمان دی هغه ما ته وایي چې زما پړه د ارمان دی چې دا تور رنګ څه ته وایي او دا شین څه ته وایي او دا سپین څه ته وایي تور څه شی دی او سپین څه شی دی او دا شین څه شی دی او دا خړ څه شی دی یاره ما وایي واقعي نرم او کلک خو به په لاس معلوم لاس خو د ړوند شته ګرم او یخ به په ژبه معلوم کې په ټچنګ به معلوم کې دا شی ګرم دی دا او خوږ او تریخ به په ژبه معلوم کې आवाज به په غوږ معلوم کې خوشبو بدبو به په پوزه معلوم کې لیکن واقعي دا رنګونه خو دې نشي معلوم ما ورته تاسو خوبونه څنګه یې په خوب کې تاسو څه وایي موږ په خوب کې انسان نینو وجود نینو اوازونه وو چغې وو اوازونه موږ څوک وینو نه په خوب کې دا هغه چې پیدایشي ړوندېږ وایي
یرستو نشي وي هغه زمونږ په شان خوبونه وي موږ وازونه ما دې وړه کې وي واقعي چې دې خدا رنګونه د سر نه بالکل نه پیژني لکه دا خو که تا چې تا خطوره او بدنما ښځه م درته په نکاح کړه نو تا ته به پته نه لګي ته به وایې چې وحور عین د جنت نه راغلی یو لطیفه به راته ووایم هلکه شی خطرناکه ده خو خیر وایم یې درته مونږ یو قاري صاحب هغه له ښځه کړی هم د افغانستان وی ښځه راله وکړې چاته مې لکه څوک ښځه ونه وکړې وله هم ښځه وکړله بیا مبارکۍ له ورغلم محفظ صاحب ښځه دې څنګه ده وی څوک خو شته نه ما ته څوک څه کوې نه وي ځان له درته وایم مې ښځه وایه څوک نشته وی ولا چې ډېره ښایسته ده ولا چې ډېره ښایسته ده نو مې ستا بېخوده ستا خو نظر نه لګي نو